کله چې انسان ګناه وکړي ګناه، نو الله رب العزت د دې ګناه باوجود هم دغه ګناهګار ته څلور نعمتونه په نه بندي بیم ورکوي. اولنې لا يحجب عنه الرزق، رزق ته نه بندي بیا هم رزق ورکوي. د چا چې نافرمانی کړی دا بیا هم ولا رزق ورکوي. ولا يحجب عنه الصحه، صحت ته نه اخلي چې ورګه نافرمانیو کا بغټ مرض مبتلا کنا نه بیا هم ولا صحت ورکوي. ولا يظاهر عليه الذنب، مخلوق ته ګناهونه نه ظاهري. زموږ ستاسو په دې خو څوک بیان کیو ما زما وړاندې دی غلط کار کړی شرمن ته گزو حیات یخلو زما رب موت انو شرمای د شپې موت اسو ګناه کړی دا هغه پټه ساتل دا. ولا يعاقبه عاجلا، فورا په ګناه پکړ نه کوي، د توبې توفیق ولا ورکړي پرې د توبه به وس نو د سره موت پرې غوسته د بدبختۍ علامت ته نو د سره سره مونږ یاري دوستي پرې غوسته دا چې په نافرمانه کې مونږ خپل رضا راکړي. یا عبادی الذین اسرفوا، ای زما گناهگار بندگانو ولی زما د رحمت نه امید ہے، لا تقنطوا من رحمت الله. کو ته گناهگار خو زه رحیم یم کنا، کو ته خطاکار نو زه غفور یم کنا. زما د درد نه ته چا منه کړي، ای زما بندا یو وخت ته یو پیر وای چې الله ما معاف کړي، ته ګوره چې معاف کوم دې کو نه دې معاف کړي. دا د قران آیات ته دونه د مینې محبت اظهار کوي او زه د تکبر په هغه غونډه ناسم توبه نه واسم. سوچ من نه کړي چې نافرمانی مو کراشه توبه خو باسا. دا د تکبر نه خره توبه نه وکړل، دا ځل سخت زړه بای بدیز لکه د الله مینه پیدا کړلی. قسم په خدای چې دا د دنیا د هر نعمت د هر مال دولت د هر سیز نه اعلی نعمت دی چې پزله کې د الله مینه پیدا شي. کوشش وکړو، کوشش په داسې مجالسو کې ناس ته وکړو چې الته د الله د معرفت تذکرې کیږي، الته د الله د قدرت تذکرې کیږي. کم ځای کې چې د الله یاد دهانی معرفت قرب نصیب کیږي هغه مجلسونو کې ناس ته مسجد له وخت ورکو، د مص پابندۍ وکړو، چرته د قران کریم درس کېږي هغه له ټایم ورکو. دنیا خو بس کا ډیر وګټله او دا راته شریعت نه وي چې دنیا پرې ده، دنیا ګټه خو دنیا هم د شریعت په استهزار کې ګټه حرامو کې مبتلا نشي. دنیا ګټلم په صحیح طریقې عبادت ته ګوري، دا مونږ شاته نه وایي دنیا پرې ده، مونږ خو ضرورت لرو، پیسو تم ضرورت دی، کور تم ضرورت دی، گاڑی تم ضرورت دی، کو بیماری را روانه رااله ډاکټر ته ضرورت دی، هر څه ته ضرورت لرو، دا به پوره کوو. خو د شریعت په دایره کې دننه ورسره چې بدیز لکه د الله خوف پروت وي، د الله د عذاب نه او د الله مینه پرته وي چې دغه خوف په وجه د مسلمان حقونه و، دغه خوف په وجه د مسلمان مال غصب نکم، د چا ځمکونه نسم، د خويندو حقونه نسم، د مور او پلار حقونه وهم. دا به کله چې په دې زړګي کې د الله مینه او د الله خوف پروت. الله رب العزت حقيقي مانو کې متخبل مینه او خپل خوف نصیب کړي.